لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. یو بیماری خطرناک ده په انسان کې چې هغه د انسان د پاره د لوی تبې ذریعه ده چې هغې ته کبر او غرور وایي. ځان لوی حسابول او بل انسان د ځان نه ښکته ګڼل، ځان د لوی طاقت خاوند حسابول او نور خلقو ته سپک ګو کتل، د انسان ځان په دوکه کې اچولی دی. دا ډېر لوی خطرناک جرم دی. کم انسان چې په غرور او تکبر کې مبتلی دی د خلقو هم بدی شي. ظاهر کې خو خلق یریږي ته، ظاهر کې خلق به قدر کوي، عزت به کوي، یریږي به ته، او چې اخواشي مړوي داس فرعون دی وایي. دا مونږ اورو په خپله مړه داس فرعون دی چې لږ ته اخواشي مړه دته ګوره، دی وجود ته ګوره او دی غټو غټو خبرو ته ګوره، چې لږ ته اخواشي مړه دته ګوره دی غټو غټو خبرو ته ګوره او دی مخ ته ګوره، خاندي و پورې خلک سپک وته ګوري. کائنات د الله ځمکه اسمانونه او چې کم فرشتي دي هغه هم ورته د ذلت په نظر ګوري، سپک ورته ګوري. او دا انسان په دنیا کې هم د خدای دشمن دی او په آخرت کې هم د خدای دشمن دی. ولې د خدای دشمن دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. حدیث قدسی دی وی قال اللہ عز وجل، اللہ فرمائی: الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، چی لوی دا ذات او لوی دا شان دا زما جامه دا. انسان دو جامی دی پا خوابا عربو یو دا ځان نه د کمیس په ځای تاوه و هغې ته به یې ردا وی، بل به د پرتوک په ځای تاوه و هغې ته به یې ازار وی. اوس هم چې څوک حج د دي دا دوه څادره د احرام ځان نه تاوی. مون خلق کمیس اچو پرتوگ اچو، نو اللہ وہی کہ اللہ خدا جامع زمون محنم جامع تا محتاج دے نه زمون پشان جامع چاہی، خواہ دا محاوری پا بنیاد. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، چھ لوی دا شان دا ذات دا صفت دا زما جامع دا. فمن نازعنی فی واحد منہما، کچا ما سر پا یو جامع کم ځان دا دن نکو ما سر جگڑا که ادخلته النار، اور تبه ذلیل وردن نکو. او یو بل حدیث تے پاغ حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ذلیل و رسوا بکم دا سڑے دے دے کہ خورازی ادخلته النار دا سڑے با اور تا داخل کم، اور تبه مندم. او بل دے کہ فرمائی کہ زما جامع کی ما سر سوک زان را دن نکی، لوئی کئی او قبر کی زب رسوا و ذلیل لگو. دا حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق میں سے واقعہ دا تشورو کڑے ہوئے سو جمعے کے دے چے کلا معشوم و قرآن شریف کے اللہ فرمائی او دا تزخیم چے دا غرور او دا تکبر سے نتیجہ دا
او د غرور او د تکبر په مقابله کې انسان چې ځان عاجز کی او کمزوري حساب کې دا غیسه سیله ده دا دوه بوزور نو حضرت ابراهیم علیہ السلام معصوم دی او خدای پوهه ورکړی ده اللہ قرآن شریف کے فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ مونږ ته د مخکې نه پته ورده وجود مونږ ته معلومو د ده دا جون مونږ ته د ماشوموالي ته معلومو چې ده کې کمالات شته نو مونږ ورته نیغه لار د ماشوموالي نه ښودلې ده هدایت د پیغمبرۍ نښې د پیغمبرۍ آثار د هدایت رڼاګانې دا ما د ماشوموالي نه الله ویدړله کې اچولې سترګې چې وغړولې بت پرستي وه ټوله عراق علاقه کې پیدا شوی دی بابل خار کې ټوله بت پرستی ده او کوكب پرستی ده څوک د ستورو عبادت کوي څوک د سپومې عبادت کوي څوک د انور عبادت کوي څوک لګیای د بوتانو عبادت کوي او چې کم د زمانه بادشاہ نمرود هغه ځان ته خدای وي هغه وی زره به ما خلقو به د هغه سجدې کولی چې سربار ته به ورل سجدې به ورته وکړلې او د هغه بوتان یې جوړ کړي واړه واړه په کورونو کې ساتلي په کورونو کې به د نمرود د هغه خپل بادشاه بوتانو ته سجدې کولې د هغه ډانچو ته څلور بادشاهان تیر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی حکومت و دوه مسلمانان او دوه کافر مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیہ السلام او یو با مسلمانانو کې اسکندر ذوالقرنین دا بادشاہ او په کافرو کې یو نمرود و چې په ټوله دنیا حکومت و نمرود د فرعون هم په ټوله دنیا نو د نمرود هغه وخت چې څومره دنیا و په هغې حکومت او یو بل و بخت نصر بابلي د هغه په ټوله دنیا بادشاهي وه دا دوه کافران او دوه مسلمانان د په ټوله دنیا بادشاهي و خلقو به ورته رب وی خدای به ورته وی لکه فرعون چې څنګه د خدای دعوه کړې وه چې د خدای دعوه څوک کوي دا ډېر لوی کبر دی دا ډېر لوی غرور دی دی د خدای مقابله کې ځان ودرئ د خدای نشته زه خدای یم داسې وایي رب بل څوک نشته رب زه یم د ربوبیت دعوه کوي چې زه رب یم نو خلک دومره په کفر و شرک او جهالت کې پراتو چې انسان ته ته رب وی هغه انسان چې هغه د پلار نه پیدا دی هغه انسان چې د مور نه پیدا دی هغه انسان چې ناجوړه کېږي هغه انسان چې مري هغه انسان چې ډوډۍ ته محتاج دی جامې ته پردې ته محتاج دی بیماری تکلیف راځي هغه ته خدای وی نه رب هغه ذات دی چې هغه له مرګ نه راځي وحده لا شریک له هغه له شریک نشته د مونږ پروردګار یو دی شریک نه لري رب دی هغه له مرګ نه راځي هغه له بیماری نه راځي هغه له تکلیف نه راځي هغه له ګرمي یخني نه راځي هغه چا ته محتاج نه دی یو شي ته محتاج نه دی ټول مخلوق هغه ته محتاج دی رب دی ته وایي الحمدلله مونږ د هغه یو رب پروردګار رب العالمین عبادت کوو چې په هېڅ صفت کې د هغه شریک نشته جون دا غلاس کې دی د انسان د مخلوق د پیری د ټولو پرشتو مرګ دا غلاس کې دی رزق دا غلاس کې دی روغ صحت مرض د دق رب العالمین په اختیار کې دی د څوک نشته هغه وی زه رب یم چا به بوتانو ته سجدې کولې چا ستورو ته دی چې ماشوم سترګې وغړولې هو ما هذه التماثیل الذي کنتم لها عاکفون دا څه کوئ بوتانو ته مو ډډې والي دي او عبادتونه کوئ سار نما خامه پوری بوتانو ته سجدې کوي دا څه کوي نور او دا خو پرېوت دا ستاسو رب د عبادت وکړم د ده وکړم د ده وکړو دا سپومې چې پرېوته د ده عبادت وکړو د ته رب ووایو دا رب نه دی د ته نشو ویلی دا ستوري چې کله رڼې وي او کله غیب شي دوی ته موږ ربونه وایو دا رب کیدی شي د ته سجدې لګوي بېوقوف دا څه کوی پلار آزر یا تاریخي کتابونو کې تاریخ وایي او قرآن شریف آزر ویلی دیس قال لی ابیه آزر علماء وی څوک یوې تره دی یوې پلار خو نه راجح قول دا دی چې د دې پلار خپل نوم یې تاریخ و محب صنم د بوتانو سره مینه لرونکي ته وی او آزر دا هغه لقب و به هر کیف دواړه نومونه دي پلار ته هم نصیحت کو بابا دا څه کوې هغه شي ته عبادت کوې چې فایده هم نشي درکولی او تاوان هم نشي درکولی چې ته تیارېږي چې ماله به څه تاوان راکړي ها دا تاوان پکې شته کې عبادت ته وکړې دوزخ ته به په برکت ځئ مور ته م وایه مور هم په بل دین ده قوم ته م وایه لګیا دی یو تم نصیحت کو بل تم نصیحت کوه په الله پاک ماشوموالي نه په زړه کې ورته هدایت اچولی دی پلار سره په جګړه دی مور سره په جګړه دی
اخره کې پلار دمکی ورکړه قسم نشو کور نه دی وباس او قسم نشو لارجمنک سنگساروم دی پرېږه د مدینه او کور نه دی وباسم بابا السلام علیکم کور نه وباسه دغه دی لاړم نه د پلار خو ډېر لوی مقام دی د پلار خو ډېره لویه مرتبه ده خدای مقابله کې پلار نه علم خدای به علم تا نه علم بیا د خدای مقابله کې مور نه علم د خدای مقابله کې هېڅوک نه علم نه پلار علم نه مور علم بیا به یو الله علم د خدا الله دین درته دا څه کوي په خپل لاس وتراشې بیا سجدې ورته کوي عبادت ورته کوي دا عقل دی دا سوچ دی دا فکر دی بت پرستی قمقل سړی د بوتان عبادت کوي شرک مشرک سړی نه قمقل سړی بل نشته دی څوک هم چې شرک کوي دا په دنیا کې قمقل او بېوقوف انسان دی الله له شریک پیدا کړي څوک الله له شریک پیدا کړي بنده چې د خدای مخلوق ته الله پیدا کړي دا خدای له شریک پیدا کړي پیغمبر شریک پیدا کړي د پیغمبر امتی شریک پیدا کړي الله له نه 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 یو سیز دې د مارونو خدای دې زموږ ایمان نصیب کړي او الله یې زموږ د الله د وحدانیت د توحید سوچا عقیده نصیب وګرځوي لږ غوندې شرک هم راغی معمولي غوندې شرک هم راغی ټول عمر به دوزخ کې پروت بیا او بیا د هغې بخښنه نشته د زنا ګناه به راته خدای وبخي د قتل به هم راته خدای وبخي د ډاکې به هم راته الله معاف کړي د الله وس کې هر څه شته کولی شي بې قانونه به هم درته خدای معاف کړي خو ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک چې چا وکړه بخښنه بلکل نشته که دنیا کې توبه وویسته او معافي دې وویستله شرک نه او د الله د ذات د توحید عقیده دې پیدا کړه فبها ډېره ښه شوه ورنه که مشرک لاړې بلکل اټل فیصله ده دیکھیں تبدیلی شتا دینا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک بالکل نه بخم شرک نه علاوه نور گناهونه قانون کې داغه سزاګانې دي خو کو زو غواړم بخم با پما سې نشته خو شرک متعلقه کل فیصله ده بخنه نشته خدای دې دې وساته په دې الله ډېر خپکی د یو خزه خاوند دی او دا خاوند چې بلې خزه لذي راځي رښتیا وایي دا خزه دا زغملی چې زما د خاوند بلې خزه سره مینه دا کنه وای زغملی یو سړی خزه دا او کده خزه بل چا سره لاري دې زغملی چې زما د خزه بل چا سره لاري نه یو سړی نوکر دی او هغه بل چا له خدمت کوي دې زغملی چې د بل چا خدمت دی وکي نه یو سړی زوی دی او پلار پری دی او د بل چا سپلای جارو کوي او د بل چا اجري جارو کوي دې زغملی چې زوی زما ډوړې زما د بل دی الله خدای به څنګه دا برداشت کی زه شریک نشم برداشت کوله زما پټې دی بل څوک راشي تا سره شریکېږم والله که یو مرله کې هم شریک زه برداشت کوم نو الله به په دې کائناتو کې څوک شیطان نه شریک څنګه برداشت سبحانه الله پاک دی شرک خلوی عیب دی الله د هر عیب نه پاک دی د رسول الله مبارک چې ټول دعوتو په مکه مکرمه کې د دیو چې الله یو دی شریک نه لري مدینه منوره کې دعوت ټول دعوت هم دقه دی نو ابراهیم علیه السلام ماشوموالي کې لګیا دی چې لوی شو بیا لګیا دی خیر هغه واقعات ډېر اوږده دي زه درته چیده چیده یو څو جلکې درته ذکر کوم اخره کې بادشاه پې خبر شو بلکې بعضې علما لیکي چې پلار پوه شو چې که دې بادشاه ته پته ولګېده سبا موږ له سزا رانه کړي چې ولې هغه ځان ته خدای وایي نو پلار وله په خپله بوته او څوک وایي نه بس ورن جاري شو بادشاه ته مخکې لاړ او پیش شو چې زه یو الله منم او زه دویم خدای نه منم یو الله دی نمرود راوست پلار ته وی دا الک دی دی وخت لاره کوټه دا بوزه ته نصیحت کوا او چې دې کله لوي شو اوس کدل سزا ورکوم خلک وي ماشومان وجن کله لوي شو پوي شو ټیک بشي نه نو بیا زه پوي شدې پوي پلار بم نصیحت کوم اور هغه به پلار ته نصیحت کوم اور ته بابا د سې عبادت کوي خیر واقعیت خو دې خو د دوی یو غټه بوتخانه او په هغې کې به یو غټ لوی بوت په سر کې ولاړ و نور دا واړه واړه بوتان و نو دوی به میلې له تلل کال کې به یو ځل مذهبي میله چې ته لګېده دا ټول به ووتل بار ته نو چې واپس به رالله نو هغه لاول په دا بوتانو ته به مخې ته را خوراکونه میوې ښودې وې چې دا برکتي شي نو رابلل نو هغه به بیا خوړل دې میلې له تل ابراهیمه ته موږ سره نه دی میلې له انی سقیم زما خو تاسو را لازه ټینشن کې پروت یم دې نه غټه بیماري ولا شته تاسو را لازه خو زه پریشانۍ کې پروت یم
چې تاسو دونو مخلوق دا خشته خشته ښځې جنکۍ هلکان او سړي به دوزخ ته همیشه پرتي زه نه ځم دوی لاړل میلې له ابراهیم علیه السلام یې راشه موقع ده کور ته لاړه او تبر یې را په اوږه کړ او ورغې تبر ته څه شی ټینګېږي چې ورغې هغه د حال دروازې مروازې ټولې ټوټې ټوټې کړې پې ورننوت چې ورننوت اوس بوتان دي واړه او غټ بوټ پکې منځ کې ولاړ دی باباجي غټ باباجي منځ کې ولاړ دی او دا واړه ولاړ دی او ما کې منځ کې دا میوې پرتې دي نو دی ورته وایي ما لکم لا تاکل خوراک نه کوې دا خو مخکې څیزونه پراته دي دا نه خورې اسه بوتان پسې پوهېږي داسې هغه حجت قایم بس ضرورت ته برګي ته یې ګوته کړه وډه زوډو دې شروع کړل بوت خو په بلا پیسو کېږي قیمتي شی دی بلا خرچي پې کېږي او ډډو دې شروع کړل چا له مری وهه او چا نه سټ وهه ټولې ټوکړې ټوکړې کړل او په هغه میوو مې کې د هغوی هغه ټول هغه ډکرې ډکرې وروغورځولې یو خیارو الله وایي ماشوم مالک یو خیارو تبر یې راواغېسته او دا غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ لا چې هغوی د اختر د میلې نه څنګه رالل او ورننوتل چې اوس به موږ میوې خورو او به ټولې برکتي شوې زموږ د خدایانو نظر به پرې لګېدلی چې ورننوتل څنګه و هلته او میوو پسې ټول خدایان یې ټک وسطرې پراته دي ټوکړې ټوکړې پراته دي من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي دي دا زموږ خدایان چا ټوټې کړي دي ماشاءالله دا د ده نه زوی غواړي ځان نشي بچ کولی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وایي یستبهم الذباب شیئا وایي که مچ کېناست په یو بوت باندې او مچ د هغه نه شات سټي د پاسه پې پراتي مچ نه خپل سر نشي د سټلو نه بچ کولی تاله به خورې زوی دله درکړي پر زمانونو خبر کېږي ما اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمونږ دا لوبې کوي یو زیارت راځي دا بادو بابا دی دی بادو باسي سړي نه بادو باس دا بل زیارت دی دا د سترګو سپیشلیسټ دی چا سترګې خوږ دي دله به ځو خورې به رالو سترګو پورې مږو سترګې به جوړېږي دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیسټ دی ډګري په دې کې اخیستې ده دا خپې باندې درد دی دله به لاړ شي خوره به راوالي په خپو به ومږې خپې به جوړې شي الله اکبر دا زمونږ پخوا دغه دی کې باباجي نه به مونږ اورېدل خدای پاک دې وبخي او سوری شوه ولې مشرانو ته به یادي لالا پوښتو که سوری شوه و سوری شوه دا ظفر لالا ته پته سید رحمان حاجي صاحب ته نو چې ماشوم به ناجوړه نو هغه سوری شوه کې به دننه بار کوي په ده سوری شوی دی به جوړ شي سوری شوه مې هغې نه خو بشیر جان خرې که د هغه خانګو کې د خپو کې دننه بار کړ ناتخوان خو دی که نه رسول الله مبارک صفتونه خو کوي که نه خو شی به ورکوي دی ګوره خیراتي دا لوبې هم نه کوي هلته بل و دا ډب ورته وایي دا کندې ته ډب وایي ډب هلته پخوا یو بل زیارت و ډولکې به پکې پروت و چې د چا تبه به وا به لاړ هلته ډولکې به یې غاړه کې واچه اوس خو شکر دی خلکو د دې علماو تقریرونه اورېدل نو لکه یو پټې خلک پوه شو علم راغی الحمدلله دعوت و تبلیغ د برکت نه خلکو ته ډېره فایده ورسېدلې شکر دی نو هغه ډولکې به یې راواخېسته غاړه کې به یې واچو تبه به یې ګډېده به وی به د ډب د غاړې لاله زیارت به یې یادو د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله او ډولکې به یې وو ډب به یې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله نو خدای ته وګوره تبې جنجال نه به د خدای خلاص ځای که زیارت به د خلاص ځای ناپوهه خلک بیماری راوستون کې الله دی او بیماری لرې کون کې الله دی اسباب شته بالکل شته جسمانی اسباب مادیم شته روحانیم شته هغه دي چې کم د پیغمبر مبارک او صحابو نه ثابت دي جسمانی او مادی اسباب دارو درمل دي بالکل خدا به نه وي چې دارو جوړ کړم په دارو کې شفا به رب العالمین اچي بالکل جسمانی مادی اسباب شته پیغمبر مبارک د کلونجي صفت کړی دی کلونجي ورته وایي کالا دانم ورته وایي توره دانم ورته وایي کلونجي
به یتیمانو سره خرڅېږي. رسول الله مبارک فرمایي که د مرګ نه یا د بوډاپې نه په یو شي کې شفا وه په کلونجۍ کې به وه، ما سوا د مرګ او د بوډاتوب نه د هر څیز دپاره شفا ده. د حجامې صفت یې کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ثنا صفت رسول الله مبارک کړی دی. نو دا دارو پیغمبر مبارک او صحابه استعمال کړی دي، ظاهري اسباب دي، خو عقیده به دا وی چې په دې کې شفا به څوک اچي؟ الله باندې. ها روحاني اسباب دمونه هم ثابت دي. دم څه شی دی؟ د قرآن د الفاظ، د حدیثو الفاظ، د الله نومونه داسې خشته چې معنی درست وي بالکل ته استعمالولی شي. دمونو کې دام نشته چې کم صحیح معنا لري، خیر دی که په حدیثو کې نیم استعمالولی شي. دا دارو او علاج دی باندې د بدعاتو اطلاق هم نه کېږي، خو چې یاره دارو خطرناکي زهریلی ابه نه استعمالی، حرامي ابه نه استعمالی. دم هم چې کم حرام دی او معنی غلطه ده او الفاظ غلط دي، مفهوم غلط دی، زهریله دی ابه نه استعمالی. سم دم استعمال کا. پیغمبر مبارک په ځان هم دم اچولی دی او په صحابو یې مچولی دی او دغه رنګې په خپل نوساو حضرت حسن او په حضرت حسین یې مچولی دی. ابراهیم علیه السلام هم په خپلو بچو اسماعیل علیه السلام او په اسحاق علیه السلام هم اچولی دی. جبریل علیه السلام په رسول الله مبارک اچولی دی، خو هغې کې دا لفظ دی چې باذن ربنا تربت ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا. خوره مبارکه به د مدینې راواغشته او جبه مبارکه باندې به یې لاړې راخ کې د مریض په تندي به یې راخ کو. څه به یې وې؟ خوره د مدینې. خوره کې عاجزي ده یوه. خوره د مدینې په مدینه فرشتې ګرځېدلې دي، قرآن پې د پاسه نازل دی، رسول الله مبارک پې ګرځېدلی دی. مبارکه خوره ده د مدینې منورې او لاړه د رسول الله مبارک د مریض په تندي به راخ کا چې لیشفی سقیمنا، بیمار به مو جوړ شي خو باذن ربنا، د چا په حکم به جوړېږي. دا نه چې ته مې خلاص کړې ته به د جنجاله چې به جنجال نه بل زیارت نه. زیارت بابا نیکان اولیاء د هغې قبرونو له تلل بالکل ثابت دي. ښه خبره ده چې ځای سره پاره لاړ شئ د هغې انیکي ځان ته را مخکې کوي چې دا ډېر لوی بزرګ انسان و، دا ډېر لوی نیک سړی و. دا دې ګوره خلک راځي د ده زیارت له، یاره که داسې نیکي ما وکړه او اخرت به ځان ته را مخکې کې چې دی خو د خدای نه یېرېده، اخرت نه یېرېده، د ټولو نیکي کړې ده. دا دی څومره لوی نیک سړی و او بیا هم د مرګ نه بچته شو، دی مرګ له لاړ. دا څومره لوی عاشق و، څومره لوی نیک سړی و، بزرګ سړی و، عالم سړی و، قرآن خوان سړی و، روجهدار سړی و. مرګ نه دیم پاتې نه شو، زه به هم د مرګ نه پاتې نه شم. نو اخرت به ځان ته را یاد کې نو په صحیح طریقه. خو که ته دا کې چې د هغې نه خاورې رالی او په ځان باندې مږې او کاڼې رالی او په ژبه یې مږې او د هغې له د مالګې رالی او هغه سټې، نو دا په شریعت کې د مارونو بالکل نشته. دې نه به ځان ساتې. او که دا وی چې دا به رانه تبه، نو دا غریب چې وفات شوی دا نیک انسان، نو د ځان د تبې نه بچ کړی دی په خپله. په ده خو په ژوند کې به خامخا د کونډو بیماري راغلي، په ده به خامخا د سترګو راغلي، په ده به خامخا د خولې راغلي، په ده به خامخا د سترګو راغلي، په ده به خامخا د خپو دردونه، په ده به خامخا تبه راغلي. نو چې ځان نشي بچ کولی تا به څه بچ کړي؟ او جمدې خو دعا به درته وکړي که نه چې نمدي انسان له لاړ شي او نیک سړي له لاړ شي، یو عالم له لاړ شي، دعا به درله وکړي. نو روحاني اسباب هم شته، خو دا دې زیارت دا تبې والا دی تبه جوړی او دا بچو والا دی بچي ورکوي او دا چې له چا ښځه ني ده له لاړ شي که نه بس چې راځي جینۍ به در پسې لیونی را روانوي. دا ټولې غلطې خبرې دي، دا د شریعت خلاف دي. رزق د چا لاس کې دی؟ د الله. ټیک شو خبره؟ ژوند د چا لاس کې دی؟ بچی د چا لاس کې دی؟ روغ صحت د چا لاس کې دی؟ بیماری د چا لاس کې ده؟ ژوند او مرګ د چا لاس کې دی؟ دا به زمونږ عقیده. اسباب به استعمالو، ډاکټر لا دم درود وغیره، خدا به نه وی چې دی جوړ کړم، وی بچا جوړ کړم، رب العالمین جوړ کړم. خلک چې ځي زیارت ته په دې نیت دی چې دغه زیارت به دا به چې ورلم بس زه دې زیارت مې جوړی او زیارت خوره مې جوړی. نه نه نه، خورې تا نشي جوړولی. د مدینې خورې سره زیارت خوره مې حسابوه. هم د رسول الله مبارک لاړې مبارکې ورسره یو ځای شوي بهر کې زمارونو. نو هغه چې دا ټولې چې دوی رالل، هو داسې شوي دي. نمرود ته اطلاع ورسېدل، هغه راغی دا چا کړي دي؟ دا زمونږ خدایان. دا چا خدای ته به څوک کنځل وکړي؟ خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ دا چا کړي دي؟ یاره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. یو هلک دی زمونږ دا خدای ډېر په بدو یاد ابراهیم یې نوم، دا هم هغه کړی. ویری ولې؟ دا خو ماشوموالي کې م راغلی و،
خو دته ما صبر کړی اوس راولې ټول خلک راغونډ کې چې زه سزا ورکړم دته پته وسولې دنیا د بادشاه ډر ولا محل کې راغونډ کړل او ابراهیم علیه السلام یې راوستو او دا شاهي ګرجه وه د دوی دا ګرجه نه دا څه وته مندر دا غټ مندر چې بوټ بوټ چې پکې و چې څنګه راوسته نو ورته څه ابراهیم علیه السلام ته وایي زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده انت فعلت هذا دا زمونږ خدایانو سره تا کړې ده ابراهیم علیه السلام ورته وایي وسله ټوپک چې چا سره خو مړی هغه کوي تماچه چې چا سره برآمد شوه خو مړی هغه کوي نو تبرګي دا غلوی بابا په غاړه کې پروت دی او ما والدي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون بابا جی ته تبرګي وګه کې دې معلومیږي دا چې دا ښکار هم ده کړی او تپوس ته وکړه کنه چې چا وهلې تپوس ته وکړه دی ورته په خپل الوي کزه یاد کم ما بکړی کاغه یاد اوس هغه یو بل تو قتل شي دا اوس د پکم دی راګیر کړو تبرګي خدا غپلار په وګه کې خو پروت دی واغه لاس خوځول شي او د نور نه مونږ څنګه خبرې وکړو هغه جبل قول شي یو بل ته قتل چې دا سه راګیر کړو دا سه پښتانه وی الکه وي د غسخ پینې ونیو دا دواړو خپونه خپو غوټه چې وته وای اوس بدوی خامخا و چې دی خبرې نشي کول خبرې نشي کول طالب زوی صدر کی خبر نشي کول طالب روزي صدر کی ته طرف څنګه وای اوس بدوی خامخا و چې تبرګي خداغه پوګه کې دی خدا بل چا ویدان کړی دی هغه په خپل اول نشي کولی نو خدای متبا او برباد کا بجلیګر مول جعفر په تڼا کا سټکوري شي چې وال نشي کولی نو دته خدای څنګه وای دا کم نه خدای شو بس پیشو چې دا خو اف لکم ولما تعبدون تاسو دې خدای تبا او برباد کی چې دا کوم عبادت کوي دا دې خدای تبا او برباد کی ما چې وهل نو ما نه بیان خلاص کړو کنه ما کړی دا بابا وال نشي کولی پلار وته وای لاس په نشي لا کوله خبرې نشي کوله عبادت کوي رب ورته وای په خپل لاس ولا پوزا جوړه کې په خپل لاس سترګې جوړه کې په خپل لاس خپې جوړه کې په خپل لاسونه تراشه بیا وې زوی ورکه بیا وای دا به درزق راکې دا به ډوډۍ راکې افسوس روزي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ظاهری اسباب به مونږ لټو ځمکه به هم کرو تجارت به هم کوم نوکري به هم کوو خو ایمان به مو دی چې دې کې دا رزق نه دا نوکری کې او په دې ځمکه کې او په تجارت کې روزي چا بندوبست کړی دی رب العالمین بندوبست کړی او بیا هغه اسباب به استعمالو چې کوم اسباب خود پیغمبر او دغه صحابه استعمال کړي تجارتونه هغوی کړي ځمکې هغوی کرلي نوکری په هغه زمانه کې هغوی کړي دي پې ګټلې دي او هغه اسباب لکه دم شو وغیره هغوی استعمال کړي دي نو موږ به هغه شی استعمالو بهر کې زمارونو بس نمرود راوغوښته وی دلته کښېنه زه رب نه یم وینا وی ستا رب څوک دی وی زما رب هغه ذات یحیی و یمیت ژوند هم ورکوي او مرګ هم ورکوي وی دا خو زه هم کولی شم وی ته څنګه کولی شي یو سړی د 500 قید و څو ورځې پسې پانسي وه اډر یې وکړې دا خوشې کې ورا کندا مړو کنو بلوز مړ کېده کنه دا مې خوشې که ژوند مې ولا ورکه او یو عام سړی په لاره روانو هغې رونیو مرۍ ته یې وله پندوا جوړه مفتو کې مړ که وی دا ګوره جم دی او مړ مې که ته خو الله جم زما رب جم ژوند او جم دی کول او مړ کول کولی شي دا خو زه کولی شم دا دې ما وکړه اوس بې وقف دی که ابراهیم علیه السلام ته پته ولګي چې سړی ښه پوره بې وقف دی او سر کې د مازغو په ځای د خره خاشړه پراته دي د کې عقل نشته دا ژوند ورکول دی ته وایي چې دا د کم مړ که دا راجم دی که خو ابراهیم علیه السلام ورته یو ناشنا خبره وکړه دا بې وقوف سړي ته دا نه وایم وایي ښه وایي زما رب نور راخیږي د دې مشرق د طرف نه او په دې مغرب یې غورځوي فأت بها من المغرب زه تېرې بل طرف نه راتاو کړه داسې تپوس او دنیا په خپله راغونډه کړې خلکو ته خپله ځان په خپله قمقل بچي وخوا فبهت الذي کفر والله لا يدر بس فوراً پوه شو یاره وایي داسې کار دی د سره باس کول نه دی پکاره بس داسې کار کو چې دې سوځو حرقوه وانصروا الهتکم دا ټول دې سوځو خو داسې نه سوځو یو اور ولا بلو او د تاسو د خدایانو بېعزتي کړې ده زه به سرکاري ته ورم کوشش کوم او تاسو هم کوشش وکړئ او زه خشاک راوړی اور بلکې چې دې پکې ور وغورځوم جیل کې واچوم یو میاشت کې خشاکونه را جمع کړل
اورې بلکې یو میاش پې ولګېده یو میاش که چا به زوی ناجوړ او منښ ته به یې وکړه که جوړ شي زه به خشخشا کړم هغه اور کې به غورځوم چې ابراهیم پکې وسوځم علیه السلام بادشاه نوکران لوی میدان یې ډک د خشاک نه اور یې ورته کړ ابراهیم علیه السلام یې راوست دې کې دې غورځوس ما رب منې که نه لارې شه د غولو ټټو بوتله ته رب رب زما هغه دی چې دې طرف نه نور راخجي په دې طرف غورځوي ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی دا د توحید عقیده دی الله موږ سره قبر تر بو رسولېږي دا رب وی بس غورځو دی اور کې شیخ غورځوي اوس غورځوي به یې څوک اور ته خو نږدې چې غورځوي خو د سره به څوک ځي غورځوي خو دونه تاو دی یو میاشت چې اور بلیږي دومره تاو دی چې مرغۍ پې بره پر نه شي والی څوک وایي شیطان د انسان په شکل کې راغی شیطان د انسان په شکل کې او څوک وایي نه یو سړی خزن یې نوم و خزن یا حزن دا یو سړی د دوی په قوم کې حزن هې سره هغه وی چې ماله چل راځي نو هغه ولې یو باڼچه غوندې شی جوړ کړ یو ټال چې دی به په هغې باندې کېنو هغې له به جوټه ورکو نو چې هغه داسې ټالی ووی او دې منځ ته شي نو دلته نه به پړې پرېږو نو دی به ورته وغورځېږي پخوا به دا توپې وې په دې به د دشمنانو باندې چې کله بمباري کوله په دې به یې کوله یو پخوا دا باڼچق باندې را ماشومانو به ځنګل تاسو ته به یادي څلور ټالونه به پکې نو هغې کې به یې دا چل کوم دغه باڼچق به چې د انسان کوم ځای کښېني دغه ځای کې به یې کاڼي کېښودی یو سړی به ورته بره ناست و هغه له به یې ځای بره باقاعده جوړ کړی و د دې د پاسه باڼچق به یې تاوو چې ښه به تیز شو چت به شو یو پړی به یې سس کو نو چې سس به یې که دا کاڼی به هغلته پرېوت دا د هغوی توپ حجاج ابن یوسف چې په عبدالله ابن زبیر باندې کله حمله کوله او بیت الله ټوټې ټوټې کړی دغه منجنیق استعمال کړی او رسول الله مبارک چې طائف باندې حمله کوله د دې په ذریعه کړی دغه حزن راغی هغه ورته وایي دا چل وکړي شی چې جوړ که جبریل علیه السلام الله ته وی فرشتې هلته الله ته په ژړا شي ای الله دا ابراهیم دی خو د ماشوموالي نه ستا د دین دپاره لګیا دی الله دا ابراهیم دی خو ماشوم مور پلار شړلی دی ستا د دین دپاره دا ابراهیم ټول اوس کوڅو کې ګرځي خلکو ته ستا دین ښیي ستا وحدت یا وحدانیت په خلکو ته بیانوي یا الله دې دونه اور ته پرېوتل نه چې رسېدلې بني لو خړوئ یا الله سو معاف یې کا غلطي شوي نه غلطي خو نه ده شوې زما دین له لګیا دی الله بچې کا ستاسو څه خیال دی جبریل علیه السلام ما ته حکم وکړه زه به ورشم ګورې دا مو یاد وساتئ فرشتې بغیر د خدای د حکم نه اسم نشي کولی وما نتنزل الا بامر ربک موږ بغیر د خپل رب د حکم نه کوزېدی هم نشو اسمان نه لاندې جبریل علیه السلام زه څوکم وی ورشه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره راغی ورته کېناسته هلکه لي حاجتون ما ته دې څه حاجت شته زه مدد وکړم جبریل څه قسمه مدد وی زه کولی شم داسې م کولی شم داسې چې اوس دا اور په دې په کورونو وربرولی شم اما الیک فلا تا ته مې حاجت نشته حاجت مې چا ته دی الله ایمان خو دې ته بله فرشته الله ته جاړي میکایل علیه السلام الله ما ته حکم وکړه زه خو ورشه که دنه مدد غواړي وکړه ورسره راغې زه د هوا فرشته یم هوا زول طوفان زما په اختیار کې دی ما ته حکم وکړه دا اور به وسوالم او د نمرودیانو په دا کوڅو کورونو کې به یې ورواچوم ټول به دله اوس وسوځوم خو الله ته مې ووي هغه نه تپوس وکړه څه دی خیال دی ما ته دی اجر شته وی اما الیک فلا تا ته مې اجر نشته دی الله ته مې اجر دی علمه بحالي زما دا الله علم زما په حال شته حسبه عن سؤالي زما د سوال ته غاړو ضرورت نشته زما سوال ته څه ضرورت دی چې سوال کومه زما د حال نه زما رب العالمین خبردار دی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لسانی لسان الحال افصح من لسانی په ژبه چې زه چانه سوال کومه نو کیدای شي تیر به وزم صفا به ونه ویلی شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغې نه ښه خبر دی
که زه په ژبه لګیا یم نو څه به ووایم څه به ونه وایم ستړی به شم ژبه به مې ونښلي یا بعضې څیزونه به مې هیر شي خو زما د حال نه زما الله ښه خبردار لسان الحال افصح من لسان د ژبې حال زما د خولې نه ډېر فصیح دی الله ته ډېر زیات خبردار دی او بیا وایي چې وسمتی عن سؤالی ترجمانی وسمتی عن سؤالی ترجمانی زما چپ والی چې دی که نه دا زما ترجمان دی که بس الله ته پته ده که نه چې ما کې څه دي نو الله زما په حال خبردار دی زه بل چا نه مدد نه غواړم چې ټالۍ اوچته وغه نو اوچتې ده فرشتو بیا نیولی نو مونږ چېرته پرېږدو مونږ دا خو کولی شو که نور هم نه پرېږدي دا خو کولی شو که نه شیطان د انسان په شکل لا انسان وی داسې وکړې دا نو اوچتېږي څوک وی جنکۍ راولې سرونه سرتور کې جنکۍ راوستې سرونه یې سرتور کړل چې راوستې پیغلې جنکۍ سرونه سرتور کړل بس ټال اوچت شو چې دیکې ورکړه ابراهیم علیه السلام یې د اور میانځ ته ورشغال کوي ورته دا ولې زما وروڼو د رحمت فرشتې لاړې کوم ځای کې چې جینکو سر ښکاره کړی دی د رحمت فرشتې به نه مسلمانانو لوڼو ته ویم مسلمانانو خویندو ته ویم مسلمانانو لوڼو ته ویم زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پرې راځي چې مهرباني وکړئ بیان چې څوک هم اوري سرونه پټ ساتئ سر مه کولاوئ چې د رحم فرشتې ني د غضب فرشتې به راځي فرشتو نه خو ځمکه نه خالي کېږي د خدای قهر به راځي نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي ویګانو کې چې څومره جنکۍ لګیا دي او خبرونه کوي او ټولو لوپټې غورځولې سرونه سرتور سټ ښکاري مری ښکاري لیچې ښکاري زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی الله په دې ډېر خفه کېږي الله له ډېره غصه ورځي په دې باندې مونږ هلته چغې وایو نن کراچۍ باندې سیلاب راغی الله دې ختم کړي زمونږ مسلمانان وروڼه مونږ پرې خفه یو کراچۍ باندې سیلاب راغی او کراچۍ سیلاب غرق کړه غر کېږي به نه جنکۍ ټولې بربنډې کړې پلان کې دی کې سیلاب راغی او دنیا غرق کړه غر کېږي زلزله راغله زلزلې ټول خدای دې نور پکې خیر واچي فحاشۍ سره هېڅ ګزاره الله نه کوي نورو څیزونو سره به درله ګزاره وکړي او فحاشۍ سره ګزاره نه کوي لور خو زما په وس کې ده که نه ښځه زما په وس کې ده مور زما په وس کې ده خور زما په وس کې ده ځان ته مسلمان ویم ولې د الله د حکم نه بغاوت کوم دا غټ کبر دی او غرور دی او تکبر دی بیوټي پارلر سر ځه او ځان باندې نخرې وکړه او په ځان باندې رنګونه پورې کړه او بیا ټي وي ته کښېنه او یا سوشل میډیا باندې کښېنه او سر سرتور او ویښته او بل بل شان آها خدای ته وګوره اخبار کې فوټوان وګوره مهرباني وکړه د خدای قهر له دعوت مو ورکوه د خدای غضب له دعوت مو ورکوه په داسې بیمارۍ به دې راونیسي قسم په خدای کرې ته بیا څوک خلاص کړي مه کوه دا څه کوئ مونږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خاندي مولوي لوگ مدرسوں پورے خاندی یہ مدرسوں والے یہ داڑیوں والے یہ پگڑیوں والے ہاں تو ماں پورے خاندی فرشتے تا پورے خاندی ځان له دې اور ځای کړی ځان له د خدای قهر باندې ځان اخته کړی دی خو ګناه ده جرم دی سرتور سر هغه حیا لاړه زما وروڼو چې ښځه به په ډولۍ کې تله ښځه په ډولۍ کې او ټولۍ کې به څونه څادرونه به یې ګیر چاپېره ته وکړي هغه حیا لاړه چې ښځه به ټانګه کې ناسته وه او د ټانګې نه شاته به هم څادر تاو کړی او د کوچوان په منځ کې او د ښځې په منځ کې به هم څادر و چې د دې څوک جامه مو نه ویني ماشومانې جینکۍ به وي پوټینۍ جینکۍ وړی وړی چې پیس به نه وي خبر او چې بانګ به ووي نو په سر به یې لاس کېښوده پیسه نه وه دولت نو سکون و مسلماني وه دین و شریعت و الله خوشحاله و د خدای غضبونه او د خدای قهرونه نو نن کله کورونا دی کله کینسر دی کله زیړې دی کله بل د خدای قهر دی کله زلزله ده کله سیلاب دی کله بل آفت کله بل آفت کله بل آفت سکون نشته اطمینان نشته په کور کې دننه ښځه خاوند روان پلار او زوی روان رونه په خپلو کې سره هغه څه شو هغه مینې محبت د ترور او د ماما کره به خلکو یو میاشت تېروله قسم په خدای که د چا په سترګو کې به غلط سوچ د چا متعلق راته
دا 2 کالو د 9 کالو واړه به بې پرتو ګرځېدل، په کمیسونو کې به ګرځېدل، د چاړه کې به غلط سوچ نه راځي. دا مخامخ کنده ده چې کومه زمونږ دا کنده بیږي، قسم په خدای پیغله جنکو به همدغه کې جامې به وینځلې، صوباړې تخته به ورسره وه او جامې به یې وینځلې، او د کندې په غاړه به ټیمانې ښودې او خوټکوانې به یې لګولې او پکې به صابون خوټکو. په خدای مې د قسم که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته، پاکه پاکي وه. یو کور کې به تنور او د ټولې محلې ښځې به راتلې هغه تنور له، که د چا په ذهن کې به غلط سوچ راته، قسم په خدای دې مشرانو ته پته را، په یو باندې چغ بالک هم جنګل او جینۍ به هم ځنګل، که د چا ذهن کې به غلط سوچ راته. لالا ټیک ویم که غلطه وي؟ دا ست دنیا شو، کم حال ته خلک لاړل، بربنډتوب، جنکۍ هلکان ګډ یو بل سره. تاسو لاړ چې وګورئ چې کوم وطن کې بربنډتوب دی، توبې به وباسئ. دا خو زمونږ دا خور خویندې لوڼه په غم اخته کوي، قسم په خدای په غم اخته کوي. خدای داسې غم نه مونږ وساتي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي په ازبکستان کې، او په ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي، یو د وینا خبرې یو د خپلو سترګو خبرې دي، چې جنکۍ او ښځې په لارو کې لګیا دي، جارو وی او پاڼې راغونډوي او غټ غټ پنډونه د پاڼو ګاډو ته خېجوي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي چې په دوکانونو کې جنکۍ لګیا دي، خلکو له اجامتونه کوي او سرونه وله خرئ نوکرانو غوندې. بوډایګانې ښځې مې قسم په خدای په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې سهار نه مازدیګره پورې په هوټل کې هم خدمت کوي او بیا جارو مو یو لار هم صفا کوي. قسم د خدای په ذات ته خورم، ما په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې په دیاړۍ مې لیدلي دي چې د خښتو 10 خښتې او 12 خښتې په دې شا باندې اوچتې کړي دي، په منډه یې ځغلی. زما د قسم د خدای په ذات جومات کې راته قسم خورم، په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې د سیمټو یو نه 2 بورې په دې شا باندې وړي، په منډه وړي او کار کوي، ګلکارۍ ښځې کوي. اسلام خو کور کې ښځې کینولي دي، الحمدلله، خاوند یې وله راوړي، ښځه پلار یې وله راوړي، رونه یې وله راوړي، او لکه د عزت په شان په کور کې دن ناست او خپل پخلی کوي. دا ښځ بربنډتوب کوي چې دا بربنډې کو او دا بار وځي، څه بیا سنبھالئ به یې څوک؟ هلته ما تپوس وکړو مې دا څه کوي، وخوري څه چې دا ډیوټي نه کوي، څه به خوري؟ ولې د خاوند په هغې خپله ګزاره نه کېږي، د پلار په هغې خپله ګزاره نه کېږي. شرابونه دي دی ورته عام کړي دي او ښه ګران دي او ښه زبردست یې څکي. دا بربنډ نن سبا چې څومره بربنډتوب لیبرل جنکۍ دي، دا ټولې بربنډې د خدای قهر له دعوت ورکوي، د خدای غضب له دعوت ورکوي. خدای پاک چې زمونږ لوڼه خویندې مسلمانان، قسم په خدای په هغې هم خفه کېږم، الله یې د عریانیت او بربنډوم د پام نومان کې وساتي. جنکۍ راوستې ټال اوچت شو، ابراهیم علیه السلام یې وروغورځاوه. مارغانو به خوکه کې اوبه راغېشتې، باره به وختې بلاندې پر نه شو والې پکې باچولې چې مړ شي، خپل وس یې کړی دی. او یو کربوړی دی، کربوړی په دې زنګ په دې جاړو کې وي، سور سرې وي، هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول، اور له لرې به نږدې کېدی نه چوټېدن، پوکې به ورکاو. رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که 13 نه کېدی وشوې، که په 2 دې مړ که 20 نه کېدی وشوې، خو په 3 نه مړ که 10 نه کېده به وجه خپل وس یې کړی دی، ته کولی نشي. یې ورته څنګه وغورځاو، جبریل علیه السلام راورسېد، کلک یې ونیو. الله څه وایي؟ یا نارو کوني بردن و سلاما علی ابراهیم. اوره ګورې، ابراهیم دی زما بنده دی، زما خلیل دی، الله اکبر، زما دوست دی، زما خلیل دی. اوره ګورې، معتدل، بردن و سلاما، سلام معتدل، دومره یخوالم پیدا نه کړي چې یخنۍ نه نقصان ورسوي، معتدل ورته مو وایي. زموږ دا علما وایي چې دا څیزونه الله پیدا کړي دي او دا خاصیتونه هم الله ورسره پیدا کړي دي، او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره یې که ونه غواړي نه به یي. اشاعره او د ماتوریدیه لږ فرق پکې شته، خو هغه دا وخت نه دی. الله چې وایي اور به نه سوځول به نه کوي، الله چې وغواړي چاړه به ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي، خو پرېکول به نه کوي. دا خو د الله کار. مونږ ډېر ولیدل 20 ډزه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی، او یو ډز لګېدلی دی او مړ دی. بهر کیف جبریل علیه السلام راغی، کلک یې ونیو، او چې د غورځو جامې یې تېستې وې، جنت ته یې ورته د ریخمو جامې راوړې ور واچولې ورته، او په دغه اور کې دننه یې څه چل ورسره وکړه، په هغه اور کې دننه یې ورته ښه مزېداره باغچه جوړه کړه، فټافټ هر څه خو د الله په لاس کې دي، او د اوبو چینه ورته پکې را پیدا کړله، هغې نه لګیا دی میوې هم خوري، هغه اوبه هم څکي، یخ معتدل. یو روایت کې شته، یو روایت کې داسې هم شته چې مورې، خو بیا مور خو موري که نه،
لرې ځای نه الله ته چغې وایي چغې وایي. یو روایت کې دي، خیر زه به یې راته ویم، بعضې مورخینو لیکلي دي نو چې مخامخه ای بچې ته څنګه مورې ښه خوشحاله یم، ما الله نه لږ سوال وکړه خپل رب نه چې زه در سره لږ میلاو شم، راځه مورې. وایي مورې ورغلې ده ابراهیم علیه السلام له ځان ته یې را ترغاړسلی دی او په تندي ښکل کړی دی او بیا ترې راغلی ده. ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړو ماشاءالله، وایي هغه چې اور کې پرېوتی وې وایي څه حال دی؟ وایي قسم په خدای زه په دې خوشحاله وم چې دا نور هم اوږد شي، هغې کې چې کوم خوند و دا خوند د اور نه بار نو، دا نور هم خوند یې راکړه چې دا نور هم اوږد شوی. او الله ته لګیا دی د رب العالمین هلته کې هم لګیا دی د الله پاک صفتونه کوي او رب العالمین ته لګیا دی لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك حسبنا الله ونعم الوكيل. دا حسبنا الله ونعم الوكيل وایي ښه دا رسول الله مبارک ښودلی دی. یو صحابي وي که دجال راغی دا غره فتنې نه به څنګه خلاصېږم، وایي حسبنا الله ونعم الوکیل وایه حسبنا الله، الله مونږ له کافي دی، نعم الوکیل زما بهتما ټول کارونه به یو الله سمایي. او ابراهیم علیه السلام به نعم الرب انت، ای رب ته ډېر ښه رب، نعم الرب انت. الله د اور نه راوویسته، بس نمرود خو پوهېږو چې بل څه نشم کولی، زه جلاوطن یې که هغه ځای نه راووت. په نمرود سره الله څه وکړل، متکبر سره مغرور سره الله څه وکړل، نمرود سره ماشې والا خدای پودې ته وردننه کړ. ماشې بره ته د تندي کې یا د ارده کې چې وي دا ځای کې دا رګونه دا مخ دا حولیا یو ځای کې ونښتی وي. اوس ګوره دغه ځای خو ماشې جمدي نه شي پاتې کېدی، بره رطوبات دی هغه پرې راځي، د دماغونه هم دا رطوبات را روان دي جمدي، لیکن چې الله غواړي کولی شي. ابراهیم علیه السلام اور کې هلته ماشې نو ای سزا ولا خدای څه ورکړه، داسې سزا خدای ورکړه چې قبر غرور ولا وباسي. اوس یو کس به ځان ته کېنولی نو هغه به وله سپلی یا څه شی راغېستی او دا تندې به یې وله ټساو چې دا ټس ټس به نو اماشي به پر کول تکلیف به وته، او چې دا ټس ټس به یې ورکوله نو ماشي به پر نه کولو تکلیف به خو تر مرګه پورې بس تندې او سر یې وله ټساو، په چپړو به ټساو 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 چې هغه به ټس ټس ختم که پر به شروع شو، هله چا به که نه مازغه مې بیا ټساوه. خدای ورته وخل ظالم بچیا ته د خدای دعوه کې یو ماشي مقابله نشي کړی. دا یو تفسیر کې مې لیدلی وي ګوډ ماشی و، ما وی سری به وله ده چاته ایستی ونه، مونږ ته خو یې د ګوډو دغه پته نه لګي، دا کیدی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی چې د ګوډ ماشي نه هم دا پیدا اخیستی شي. نو الله پاک څه چلو که یو ماشي باندې کبر غرور یې ورته ختم کړه او په چپړو به والې کېده چې وډباوه په چپړو ډباوه. نو غرور ښه شی نه دی، خطرناک شی دی. الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه پامن کې وساتي. نو غرور به نه کوو، کبر به نه کوو، ځان ته لوی بل ته کمزوري، غټې غټې خبرې کول، ځان لوی ګڼل، مټې وال، دا به نه کوو. ملا به هم نه کوي، ملا به هم کبر او غرور نه کوي چې زه خو لوی ملا یم دا بل پسې پوهېږي. دا هم ډېر خطرناک جرم دی. نن سبا زموږ په دې فیسبوکونو کې دا شی ډېر چلېږي، یو سړی د مسلو کې بل ولا په مخ چرخې راکاږي اول ته پسې لګي، دا هم کبر دی، کبر به نه کوو، غرور به نه کوو. غرور او کبر دا خطرناک شی، نه به ملا کوي، نه به پیر صاحب کوي، نه به خان کوي، نه به ملک صاحب کوي، نه به زمیندار کوي، نه به تاجر صاحب کوي، نه به مالدار او نه موټر والا دا به نه کوي. دا به مو یقیني چې زموږ دا ارسه دا د الله په اختیار کې دي چې کله وغواړي نه به مالداري وي، نه به موټري، نه به خاني وي، نه به نوابي وي، نه به مولای وي، نه به دما دولتي، نه به بل شي، نه به بل شي، ارسه د الله په لاس کې دي. دې کې انشاءالله څه خبرې پاتې دي که موقع وه نو آینده جمعه کې به درته بیان کړم. الله دې موږ د کبر نه وساتي، خدای دې موږ د غرور نه وساتي، الله دې موږ کې عاجزي پیدا کړي، خدای موږ کې عاجزي پیدا کړي، خدای موږ کې عاجزي پیدا کړي. الله موږ کې که زموږ نه څه د کبر خبرې شوي، د کبر کارونه شوي، ته راته معاف کړې الله. خدای لویي تا سره ښایېږي، خدای لویي ستا جامه ده، ستا ذات، ستا صفات دا غي نه لوی بل نشته، دا ذات په لحاظ هم لوی، د صفاتو په اعتبار هم عظیم الشان رب العالمین.
خدای موږ د هر قسمه لویه نه کبر نه په امن و امان کې وساتې او خدایا ته زموږ د صحابه او د رسول الله مبارک د پیغمبرانو په نقش قدم روان کې او د خپل ښکلي پیغمبر په نقش قدم روان کې الله بیمارانو له شفا ورکې کدی مجلس کې وي په کورونو کې وي هسپتالونو کې وي ټول له شفا ورکې قرضداران د قرضونو نه خلاص کې چاته څه پریشانۍ مشکلات دي په خوشحالو یې بدلې کې چاته ټینشنونه دي په خوشحالو یې بدلې کې ډېر دوستان دي زمونږه ما سره ډېره مینه کوي بعضې دوستان دعا وکړئ چې خدای پاک د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي او هغې وله الله د خپل لوړ شان مناسب اجرونه ورکړي کم دوستان چې د لرې له ځای نه مانځله راځي خدای په یو یو قدم اجر ورکړي خدای ته د مصیبتونو نه وساتې فقر نه وساتې غربت نه وساتې افتونو نه وساتې او چې د دې محلو دا ملګري دا اجرو والا دوستان د دې کم خدمت کوي خدای هغې له د هغوی اجر په دواړه جهانه ورکړي او خدای تم د هر قسمه فتنو نه په امن و امان کې وساتې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدای په جنت کې او خدای د محشر په هغه د حساب کتاب پر ورځ ورسره موږ ملګري کې قبر سوال و جواب کې خدایا مونږ له توفیق د ښه سوال و جواب راکې مردگان هم خدای ټول چې څومره مړي دي الله دې وبخي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.